पाकिस्तान مرکزی مسلم لیگ د طرف نه محمد خالد چې د فی کې 55 امیدوار يم چې زمونږ جماعت زمونږ پارټۍ هغې په موږ باندې اعتماد کړی دی او د فی کې 55 دا ټیکټ د موږ ته ایشو کړی دی. نو زه نن دلته رستم نیوز په دې دفتر کې د دې دفتر نه خپل ټولو عوامو ته د فی کې 55 ټولو ملګرو ته مشرانو کشرانو همزولو ته خپلو خویندو میندو ته هغوی ته پیغام ورکوم دا میسج ورکوم چې زمونږ دا سودم علاقه دا یو داسې علاقه ده چې تاریخي پس منظر هغه چې کله مونږ د دې وګورو نو د دې یو ډېر ښکلی مزیدار تاریخ دی. دغه شان په دې علاقه کې ډېر درانه خلک تیر شوي هم دي او نن هم الحمدلله په دې علاقه کې ډېر درانه او خواږه د پښتنو مشران هغه موجود دي. خو بیا هم که موږ د دې علاقې سیاسي فضا وګورو نو په هغه فضا کې هغه رونق او هغه ښکلیوالی نشته کوم چې د دې علاقې په مناسبت سره پکار دی. نن زموږ د دې سودم سیاست هغه دې ته رسېدلی دی چې موږ د یو بل ګریوان ته لاس اچوو، موږ د یو بل کپړې شلو، موږ یو بل ته کنځل کوو، موږ په یو بل باندې تنقیدونه کوو بې ځایه، په یو بل باندې الزام لګو، حتی تر دې پورې زموږ سیاست داسې حد ته ورسېد چې پای کې موږ د یو بل هغه پرایویټ چې کوم څیزونه دي هغه په سیاست کې ډسکس کېږي. نو موږ د پاکستان مرکزی مسلم لیگ د طرف نه د موږ یو عزم کړی دی، یو اراده هم کړې ده، یو نیت هم کړی دی چې انشاءالله موږ به د سیاست کې ښکلیوالی پیدا کوو، د دې سیاست نه به دا بدامني ختمو، په دې سیاست کې به انشاءالله موږ مینه محبت او اتفاق او اتحاد ورورولي به پیدا کوو چې څوک هم دلته کې هر یو امیدوار دی ټول زموږ وروڼه دي، زموږ مشران دي، زموږ باندې ډېر ګران دي، هغوی دلته نه لګیا دي خپل مهم چلی خپلې هلې ځلې کوي. نو هغه هم زموږ دپاره قابل قدر دي، خو کم از کم چې زموږ که هغه امیدواران دي که پارټو والا دي که نور عوام دي نو هغوی ته موږ دا پیغام ورکوو، دا میسج ورکوو چې موږ دا سیاست کې کم از کم د یو بل هغه ذاتي ژوند هغه موږ چې کوم دی نو هغې کې موږ کوم نقصانات دي یا پای کې کوم موږ د یو بل هغه ذاتي ژوند د هغه ذاتي مسلې د هغه ذاتي کارونه هغه موږ ټارګټ کوو چې هغه څیز موږ ونه کړو. موږ دا سیاست په یو ښکلا باندې یو پرامن ماحول کې موږ خپل دا سیاسي هلې ځلې او دا موږ سرته ورسوو. انشاءالله په 8 فروری باندې د الیکشن ورځ ده چې په دې کې به زموږ د علاقو نمایندګان ټاکلی کېږي، د دې علاقو نه به موږ خپل مشران هغه به یې سملو ته لیږو. نو زه د ټولو مشرانو کشرانو د همزولو نه د هغوی له ټولو نه امید ساتم چې انشاءالله هغوی به په 8 فروری باندې زموږ په دې کار کې زموږ په دې میشن کې چې موږ به د سیاست په دې میدان کې ښکلا راولو، په دې ملک کې به ښکلا راولو. انشاءالله د ملک له به یو خالص او مخلص ایماندار او دیانتدار قیادت په ورکوو. انشاءالله په دغه لړ کې به تاسو موږ سره تعاون کوئ. په 8 فروری باندې به خپل رایې خپل ووټ خپل چې کوم ستاسو هغه حق دی هغه به تاسو د پاکستان مرکزی مسلم لیگ چې انتخابي نشان هغه کرسۍ ده د هغې په حق کې انشاءالله استعمالوئ. ډېره مننه.